بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 176 نمبر درس دی او حروف غیر عامله. اوس پورې موږ حروف عامله وي او فصل نمبر 22 هم ویل. اوس په ان شاء الله فصل نمبر 23 وایو. حروف غیر عامله. نو حروف غیر عامله څه ته وایي؟ د حروف غیر عامله تعریف اولی زده کوو. د حروف غیر عامله تعریف اولی زده کوو. دا داسې حروف دي چې دا په کم سیز باندې داخليږي، یعنی کم سیز نه مخکې لګي، نو هغه سیز اعرابي لحاظ سره هغې کې څه تبدیلي نه راولي، یعنی رفع نصب جر کې ورله څه تبدیلي نه راولي. نو ګورئ جي حروف غیر عامله، حروف غیر عامله داسې حروف ته وایي. حروف غیر عامله داسې حروف ته وایي چې په خپل معمول داخل شي. په خپل معمول یعنی کم اسم دا دیتا عامل وي، او چې کم اسم نه مخکې یا کم فعل نه یا څه نه مخکې لګېدلی وي، کم سیز نه مخکې لګېدلی هغه ته معمول وي. دیتا عامل وي، هغې ته معمول وي. او په خپل معمول داخل شي نو هیڅ عمل پکې نه کوي، یعنی په خپل معمول کې څه تبدیلي نه راولي. یعنی چې په کم سیز داخل شي، کم سیز داخل شي نو هغه سیز لا رفع نصب او جر نه ورکوي، یعنی رفع نصب جر ورله نه ورکوي. لکه ګورئ دا اقامه، دا حمزه استفهامیه، دا حروف غیر عاملونه دی. ټیک شوه؟ دا په قامه فعل داخل شوی دی، نو دا قامه ته معمول وی او د حمزه ته عامل وی. نو ګوره دې حمزه نه په دې قامه کې څه تبدیلي راوستې او نه یې پته کې زیدون کې څه تبدیلي راوستې ده. ټیک شو جي؟ دا قامه فعل دی او دا زیدون فاعل دی. نه د حمزه استفهامیه دا حرف غیر عامل دی، دا غیر عامل دی. د حمزه غیر عامل نه په دې فعل کې څه تبدیلي راوستې، یعنی رفع نصب جر ورکې ولا څه تبدیلي نه ده راوستې. او دا خو فعل ماضي ده، دا خو اسم مبني ده، دې کې څه تبدیلي نشي راوستې. او دا زیدون چې دا د دې فاعل ده، د اقامه زید فاعل، د اقامه فاعل دی فعل، او دا زیدون فاعل دی. نو د حمزه نه په دې فاعل کې څه تبدیلي راوستې، نه په دې فعل کې راوستې، نو ځکه ورته غیر عامله وایي. نو دا حمزه عامل دی او دا قامه زیدون دا معمول دی. نو ځکه وایي چې دا داسې حروف ته، دا حروف غیر عامله داسې حروف ته وایي چې په خپل معمول داخل شي نو هیڅ عمل پکې نه کوي. نو د دې اقامه زیدون معنی ده آیا زید ولاړ دی، آیا زید ولاړ دی، یعنی دې حمزه استفهامیه په دې جمله کې هیڅ عمل اونه کو. ټیک شو جي؟ اوس تاته وایي دا حروف غیر عامله 14 دي، دا حروف غیر عامله 16 دي، 16 14. نو دا په دې کې به انشاءالله موږ اول نمبر وایو. کوشش وکړو چې موږ یو حروف غیر عاملونه یو باره کې موږ دا نو زمونږ به کوشش دا وي چې دا حروف غیر عامله کم 14 دي، کوشش کوو چې یو باندې یو درس مونږه اپلوډ کو انشاءالله. نو په دې کې اول دی حروف تنبیه. حروف تنبیه څه ته وایي؟ دا داسې حروف دي، دا حروف تنبیه داسې حروف دي چې د دې حروفو په ذریعه څوک ځان ته متوجه کولی شي. حروف تنبیه معنی ده خبردار کول. یو کس ته یعنی یو کس ځان ته متوجه کولو دپاره یو لفظ ویل، نو هغه لفظ یا هغه حرف چې دی هغې ته حروف تنبیه وایي. ټیک شوه؟ نو حروف تنبیه داسې حروف دي چې د دې حروفو په ذریعه څوک ځان ته متوجه کولی شي، یا څوک د یو کار دپاره رابیدارول مقصد وي. لکه زه تا ته وایم چې زید ولاړ دی، نو یا زبردستی سره ووایم، یعنی تا متوجه کوم ځان ته، الا زید قائم، خبردار زید ولاړ دی. یا زه تا ته وایم اما لا تفعل، خبردار دا کار مه کوه. ټیک شوه؟ نو دغه خبردار کول دپاره، یعنی ځان ته متوجه کولو دپاره دغې ته حروف تنبیه وایي. او دا حروف تنبیه 3 دي، دا حروف تنبیه 3 حروف دي. یو دی الا، یو دی اما، یو دی ها. نو دا اما ځان له حرف تنبیه دی، اما ځان له حرف تنبیه دی، او دا ها ځان له حرف تنبیه دی. اوس تاته وایي چې دا الا او اما دا به څنګه استعمالیږي او دا ها به څنګه استعمالیږي. نو اوس وایي په دې کې دا اولني 2 حروف یعنی الا او اما، دا الا او اما درته یادوي چې د دې استعمال څنګه وي. نو دا اولني 2 حروف یعنی الا او اما صرف په جمله داخليږي، که دا جمله اسمیه وي او که جمله فعلیه وي.
نو که په جمله اسمیه هم داخلیږي نو هغه هم د خبردار کولو دپاره وي او که په جمله فعلیه هم داخلیږي نو د خبردار کول دپاره وي که جمله فعلیه خبریه وي او که جمله اسمیه خبریه وي ټیک شوه نو اوس تاله د دواړو کې به د یو مثال درکوي وایي د جمله اسمیه خبریه مثال یعنی چې دا الا او اما دا څنګه په جمله اسمیه داخلیږي نو وایي الا زید قائمون خبردار دا الا معنی ده خبردار زید ولاړ دی خبردار زید ولاړ دی او بیا وایي اما زید قائمون د دې معنی ده د اما معنی د خبردار او د الا معنی د خبردار اما زید قائمون خبردار زید ولاړ دی د الا زید قائمون معنی ده خبردار زید ولاړ دی او د اما زید قائمون معنی ده خبردار زید ولاړ دی نو دا اما الا او اما دا دوانه حروف غیر عامله دي وګوره د الا نه په زیدون مبتدا کې تبدیلی راوستي یعنی اعرابي لحاظ سره او نه په خبر کې څه تبدیلی راوستي دغه شان دی اما هم د حرف تنبیه دی او د غیر عامله نه دی نو نه د زیدون کې څه تبدیلی راوستي اعرابي لحاظ سره او نه د قائمون کې ٹھیک شوه نو لکه دا د الا نه بغیر هم زیدون قائمون دی او چې الا په داخل هم شنو بیا هم زیدون قائمون دی وګوره نو دا د الا نه بغیر دا زید مبتدا قائم خبر اعرابي لحاظ سره دا دوانه حالت رفع کې دي نو که دا زیدون قائمون باندې الا داخلم شو خو هیڅ تبدیلي پکې رانه وسته د الا نه بغیر هم زیدون قائمون او د الا سره هم زیدون قائمون دی نو دې ته ځکه غیر عامله وایي چې دا عمل نه کوي ٹھیک شو او دغه شان دی اما نه دی اما دا هم د زیدون مبتدا دی او قائمون خبر دی نو دا اما چې ته لرې کې نو دا بیام زیدون قائمون دی او که اما په داخلم شي نو بیام زیدون قائمون دی هیڅ اعرابي تبدیلی نه راولي ٹھیک شو جی او د جمله فعلیه مثال اما لا تفعل خبردار ته داسې کار مه کوه خبردار داسې کار مه کوه خبردار ته داسې مه کوه اما وګورئ نو دا اما دی اما دا حرف تنبیه دی او دا لا تفعل د ګوره د تفعل دا اخیری دا تفعل چې دی کنه د اخیری لام باندې جزم دی خو دا د لام امر د وجې نه دی لا تفعل ٹھیک شوه د لا نهي د وجې نه دا لا نهي ده نو د دې معنی ده لا تفعل ته داسې مه کوه او اما لا تفعل خبردار ته داسې مه کوه نو دا لا تفعل چې دی کنه دا د اما نه بغیر لا تفعل دی د اما اس عمل پکې نه دی کړی نو خبردار ته داسې مه کوه او اخیری حرف یعنی ها حروف تنبیه درې دي اما او الا نو دا اما او الا دا د جمله اسمیه او جمله فعلیه دواړو باندې داخلیږي او دا ها چې ده کنه ها په جمله اسمیه خو داخلیږي په جمله فعلیه نه داخلیږي په جمله اسمیه داخلیږي او په مفرد اسم یعنی واحد یو اسم باندې هم داخلیږي په جمله اسمیه دا ها په جمله اسمیه داخلیږي او په مفرد اسم داخلیږي مفرد اسم در اوس مثال در کوم اول د جمله اسمیه په جمله اسمیه د داخلېدو مثال ها خبردار انا حاضر زه موجود یم خبردار دا ګوره دا ها چې دی کنه دا حرف تنبیه ده ٹھیک شوه او دا انا حاضر معنی ده زه موجود یم زه حاضر یم او دا ها معنی ده ها انا حاضر خبردار زه موجود یم ٹھیک شوه نو دوی ګوره د ها چې دی کنه د ها نه په انا کې څه تبدیلي راوستې ده او نه په حاضرون کې څه تبدیلي راوستې ده دا غیر عامل دی خبردار زه حاضر یم یا دا ها چې ده کنه داسې ویلی شي ها زید قائمون خبردار زید ولاړ دی خبردار زید ولاړ دی ٹھیک شوه او په مفرد د داخلېدو مثال نو ګورئ دا ذا نه دی ذا دا د اسم اشارې دپاره ذا معنی ده دا معنی ده دا نو دا ذا چې دی که نه د سره د تنبیه دپاره دا ها ولګي نو دا ها بیا داسې لیکلی کېږي هذا خبردار دا ٹھیک شوه نو دا خبردار پکې څوک نه وایي بیا وایي هذا قلم نو دا ها ته لرې که ذا قلم دا قلم دی نو دا ها ورسره د تنبیه دپاره راوله نو بیا وایي هذا قلم هذه سبورة هذا مدرس نو دغه شانتې وایي دا هذا د ذا سره د ها د تنبیه دپاره ولګي دا ذا ځان له یو مفرد اسم دی او دا انتم ځان له یو مفرد ضمیر دی ضمیر اسم وي نو دی ها انتم خبردار تاسو او دا داسې دی ایها الرجل نو دی ایها سره چې دا ایو سره چې دا کوم ها لګي دی دا هم د تنبیه دپاره یا ایها الرجل ای سړیه نو دلته کوم د ها د تنبیه دپاره ده
ٹھیک شو. نو د رجل سره دا ها ولګیده نو مفرد اسم سره هم دا ها لګي او جمله اسمیه سره هم لګي خو په جمله فعلیه سره ها نه لګي. جمله فعلیه سره به الا او ما اما دا دوانه جمله فعلیه سره لګي. نو دا ها دا په مفرد اسم هم داخليږي او په جمله اسمیه باندې داخليږي خو په جمله فعلیه نه داخليږي. ها صرف ها او دا الا او اما دا په جمله اسمیه هم داخليږي او په جمله فعلیه هم داخليږي خو الا او اما دا په مفرد اسم نه داخليږي. الا او اما په مفرد نه داخليږي په جمله فعلیه او اسمیه دواړو باندې داخليږي او ها دا په جمله فعلیه نه داخليږي په اسمیه او په مفرد اسم داخليږي. نو دا زمونږ د نن ورځې د حروف غیر عاملو کې د اول قسم 14 قسمونو کې د اول قسم د حروف تنبیه درس و. نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.